عالم تغییر ورکړي دا د متکلمین په قرآن کې دغه درې زمکه مې پیدا کړې زمکه اسمان سوچ پې کوه په حالاتو باندې که نبي راغونډه وه ترتیب ورته یو دغه پرې د حکمت والا فلسفیانو هغه وایي نه په دل کې سوچونه نه کوي خوش دلیل درته معلوم شي چې مطلب ته معلوم شي ما علم من علمه قال علم شيء آخر قول المؤلف للقضايا متى سلمت لزمت عن حال ذاتها قول آخر بس یې پوه راشي بیا د هغې درې طریقې دې ترجمه یوه طریقه یې څه ده تمثیل قیاس څه ته وایي تمثیل فقهي اصول کې چې وایي دا قیاس دی معنی تمثیل قیاس دا تقاضا کې چې شراب حرام دي که نه نو دا افیم دي حرام شي دا چرس دي حرام شي ما ولې قیاس دی که نه ما څه قیاس دی وایي په دې شرابو کې یو وجه ده یو شی پکې دی وجه پکې ده علت پکې دی ما څه پکې دی نشه که نه سړی په ځان نه او نشه چې کومه ده په شرابو کې نو حرامه وه نو دا نشه خو په دې کې هم ده که نه نو هغه حکم چې هلته و دلته هغې ته څه ویلی شي قیاس ورته دې ورته قیاس وایي هلته ورته څه وایي قیاس دا دی چې شراب حرام وي نو وایه چرس به حرام وي پوډر به حرام وي ما یې ولې هغه هم عقل خرابوي او دې هم عقل خرابوي هغه هم صحت خرابوي او دې هم صحت خرابوي که صرف او نحوې لغت ته لاړې وایي دا قیاس دی نو ما یې قیاس څه ته ویلی شي استقرا ته دلته به دا واو دا یا بدلي کړي ما یې ولې ځکه چې ما اکثر جزیات چې وکتل نو پاکې همدغه چې واو متحرک ما قبل وقوع بدلېږي په الف باندې نو پلان کې ځای کې به هم بدلېږي پلان کې ځای کې به هم بدلېږي قیاس دا دی یعنې استقرا دا ده والفرض علیه التتبع والاستقرا دا د نحویانو د لغت خبره اکې بیا دې وي چې زه د بل پیش کوم قیاسو او د چا پیش کوم د منطقیانو د حکمتیانو نو جوزیه به ثابتې په کلیه به جوزیه به ثابتې په کلیه دې ته څه ویلی شي قیاس هم دی او سړی چې خپلې خبرې کوي په خپله ژبه کې به وایي کله چې موږ خبره کوو چې قیاس دا دی په صرف کې قیاس په استقرا ته وایو کله چې په اصول فقه کې وایي قیاس دا دی یعنې تمثیل دا دی کله چې وایي په منطق فلسفه کې قیاس دا دی نو قاعده کلیه ده خبره پوه شوې یو مسله خپله خبره ځان خلاص یو زمانه وه زه په ویترو پسې دعا کوم با جماعت په ویترو پسې دعا کوم تاسو اعتراض وکړئ جواب وکړئ نو که د عوامو جواب کوم نو مولانا مفتی محمد شریف مولانا مفتی عزیز الرحمن فتاوا در چې موږ با جماعت ته دعا با جماعت چې موږ با جماعت ته دعا با کته زه په دې مطمئن نه نو ته خو نه مطمئن چې خو زما په وخت کې وي ځان خو بیا مطمئن دې خبرې به منې خو خیر نو بیا درته وایم چې جامع المسانید به راوړ جامع المسانید او پنځم یوشتم به راوړ پنځم څلوېښتم 125 صفحه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مټونی والا واقع وشوله ډېر سخت خفه شو فکان كلما صلى الغداة هر مونږ چې لږ لاس وکړو چې پیغمبر یو کار وکړي هغې څه ویلی شي په طریقې د عبادت مستحب شي که نه البته التزام به یې نه کړي که چا ویل نه کوم نه دی کوي که نه چا ونه کړي څه به نه دی بیا به مولا علی قاری ناقل نتویبی حاشیه د بخاري 118 صفحه نو هغې کې به داسې راواړي چې قالت فی په دې حدیث کې دا معلومه شوه چې عبدالله بن مسعود وایي د مانځل چې راګرځې نو په هغې غاړې لازمان مه ګرځه اگر چې راګرځه خو فقه دي وفیه من اصر على امر مندوب په یو مستحبه خبره ټینګ وجعله عزما وایي دا فرض دي دا لازمي دي خامخا په مسواک استعمالی او چې نه یې کړي نو داسې نه شي خامخا پلان کې کار کوي مستحب کار کوي دا خبره نو فقد اصاب منه الشیطان شیطان دته ورسره ګمراه کړ فكيف بمن أصر على أمر المنكر نبيها ابن حجر العسقلاني ابن منير مالكي وفيه بديهة أن المندوبات تنقلب مكروهات مستحب شيء هم مكروه
ثابت دی تفسیر ابن کثیر براواړي سورۃ النساء چې هجرت بلازمن کې او چې هجرتونه کې ان الذي توفاهم الملائکه ظالمين قسم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مسرفين قالوا الم تكن ارض الله واسعه سلام جو قسم کرتا مسبخین یا د سحر نو سلام وکړو صلی الغداء نو رفع يديه ان حرف ورفع يديه ما په خبره پوښتنه اعتراض یو کار اوس لازم هونه نه لازم کون د سلام او پیغمبرو کنه صحابه کرام پکې کم اعتراض علیه دا خو پیغمبرو کړو صحابه کرام په حسبته خو په اجتماع مې زه اعتراض کوم خو جواب به تم راکړي سړی مانځ ته پورته کیږي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ثابت کا چې پیغمبر خدا بوچتول او صحابه بوچتول اکته ما تا کوم ما زماره سي چلو شو ما تا کوم زموږه مته بیا خبر سوي او چې تیم ویل بیا پکې ته زماره لپاره پاسوي ما تا کوم رسول په حضور ده چې پیغمبر کړی وي نو ته به کوي چې پیغمبر کړی ته به کوي فرض دی معنا واجب دی واینا سنت موکد دی واینا کچا ونه کړو سي اعتراض نشته وای خلاص ځان پکې اسیو دي چې کوم خبره تاسو وکړي په دې او بل مې دا خبر خو نه قیاس کړم بلې ماده د قیاس یو ماده وی یو هي اپ تاسو ما درې قسم قیاس تمثيل استقامه ماده پنځه کله یقینیات نو مرکب شنه هغه تسویل شي په جبه کې برهان چې یقیني دلایل وي ماده یقیني هغه تسویل او چې ماده یقیني مسلمات وي د قوم او مسلمات من شي د قوم هغه تسویل شي هغه ته جدل اصل کې لکه زمګه ته وي سو کوئی تعویذ ته وي سړی ولګي یو سړی اخلاق کې دی په ځمکه راغلی راغور زول مقصد اته چې سړی چې کول او شاله کول خفه کول مقصد نه دی ته وي خطا ده د خو خلکو اقوال راخله او نقل کوي ته وي خطا اك وهميات دي خياليات دي بعد هلک پدې کې تکړه وي کنه الک شرابیر خوشي اکثري او دې بيدون کې یو داسې مزیدار سړي په شوق پیدا بس او چې دا بل څنګه ډوړې څه شي دې ډوړې متعلق شو هوا سړي ته ځان ته پرته پیدا کړ دې قبض بس هغه ته سوي هغه ته بیا شعر و شعر شعري قضايا محجره او چې غلطي پیش کړي او خلق په مطمئن کې کنه په غلط مثال پیژنې لا نقشه غو باسه دا اصل مې او اسمنډي ولي وای دا منډي دا ضروري هغه اس چې ودی خارجي کې اته دا پکې لا بل اسوي کنه دې ته سوي دې ته مغالطي وي شي تفصیلی ورته ویل شي بهر تقدیر دامي په اصلياتي خبرو وکړي او عام مفسرین تړي هر آیت مفاسمي آیت احکام د قصص شان نزول بیانوي کنه و ہدایت پدې کې نازل دي ہدایت پدې کې نازل دي ہدایت پدې کې نازل بس سړی پدې کې وکي سکینی بس دا د پلان کې په بار کې دی دا د پلان کې په بار کې دی دا د پلان کې په بار کې ما ته وکم دې وی دا غلطي خبرې کوي مقصد د دې شان نزول نه دا دی چې سړی د آیت په ترجمه پوه شي مقصد دا نه چې آیت پدې پورې باندې والمحقق چې قصد اصلي د نزول د قران نه سړي تهذيب النفوس البشريه د قران د نزول مطلب څه چې یو سړی دی انسان بني ادم غیر مهذب دی عقیده خراب ده عمل خراب دی اخلاق خراب دی نه مهذب او پاک ودمغ العقائد الباطله ختمول دي د غلط عقیده ونتن الاعمال الفاسده دا کار عمل څه مشتواله د عقاید او باطلو په مکلفینو کې آیاتون د مخاصمې دي پر نازل دي د الله زوی نشته دي لوري نشته دي شریک نشته دي وغيرها د اصل لپاره چې غلطي عقیده خلقو کې ظلمونه آیاتون د احکام راغلو ظلمونه خلق نه بیداری دي د الله په دغه اعلی او باندې په دې ایام باندې نه نازل شو چې خلق بیا اوس نور طریقې ذکر کې راوځي بیا په مقاومه دا مې تا دنیا مصفل بیا ته سویم بل
وبالجمله سوال سم چې کله قران ولي دا باندې غاڼي چې جګړه د یو قوم سره ورس نشي دا په يهودو کې نازل دي دا په نصاراو کې نازل دي دا په مجوسو کې نازل دي دا چرته ونه کوي وبالجمله اذا قرأت القران فلا تحسب ان المخاطبه كان مع قوم یو قوم لا بلکې واقع نشته مصیبت په تیر شي زمانہ کې اگر موجود دي نن په طریقه د نمونه باندې بحكم الحديث لتتبعن سنن قبلكم لازما بتاسو د تیر شو خلکو په عادت او تسیکی دا په شاول من بس دا زمو په دې وطن کې دا ورانم د دقه نه دا چې موږ په دې خبره پوښی موږ دا آیاتونه دا غلي پاږي کې او دا خو د صحابه مبارک دي دا خو د يهود مبارک دي په ما کې څه دا خو يهوديان کې غلا کوي دا غیلاس پکټ کوي که يهوديان دا کې کوي پاږي کې پکټ زمو د پاره غلا مدرسې دا خو د غلي لپاره دي کې څورانه دا لاو ما تاسو ټول علوم په قران یا پنځه علوم په اختصار سره صراحتا په قران او د قران موضوع څه شی دی الله توحید او د تفسیر موضوع قران ځکولې چې قران اعلی شی او چت شی په دې لحاظ سره شرافت پکې موضوعي اوسط مقصد پکې اوچت دی د دنیا او د آخرت کامیابی د الله رضا حاصلول دا قران شته دا می تاسو دا وضاحت دا که ګوري نو دا ما تاسو اتقان ویلي روح المانی اتما نهما صفحه جلد اول ده ٹھیک شو اوس درته مکی او مدنی عام طور سره ترجمه وکړي چې په مکه کې نازل دی مکی چې مدینه کې نازل دی مدنی نو بیا پکې د سمشته چې مکی وي نه به مدنی واسطه وکړي دغه چې پیغمبر خدا په اسفار کې په سفر کې نو البته بلدی نه مکه وی نه مدینه بل ترجمه د مکی چې د مکه والا په بار کې نازل دی ان مشرک په بار د مدینی والا په بار کې نازل دی ان مسلمان په بار کې دا هم ترجمه په دې کې بیا شته پاسه شریک نشته او عامه ترجمه مشهوره د هجرت نه قبل مکی د هجرت نه بعد هجرت نه قبل مکی هجرت نه بعد مدنی فرق د مکی او د مدنی په منځ کې چې تاسو په مطالعه کې ناغدا دا چې په مکی کې به د منافقت بحث نه په مکی کې د منافقانو بحث نه منافقت په وخت راځي چې بل طرف طاقت زیات وي ځړې ځان پټ ساتي په مکه کې د کفارو طاقت سیوا دي ځان سره پټ ساتي دنه کافي پړای کوي څه وته مدینه کې زور او اسلامي حکومت قائم شو زور بل طرف شو زړه برابر دی کنه برابر البته مکین په دا کې بیا مدني نرسي منافق بحث ته دا پکې کله کله شو چې د اعتقادیات مسائل بیانې هغه مکین چې دا معاملات دا مدنيو کې دا پرونه پرشته دا کو د قتل دا په دې مکی مدني نه هم صفحه اتقان کې مطالعه کوا جلد اول يعلم الناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاث اشهرها ان المكي ما نزل قبله والمدني ما نزل بعدها مکه کی وی که په فتح مکه کی وی که د حجۃ الوداع کی که په سفر کی دا بحث کوي او دا نقل کوي یحیی بن السلام دویم مکی ما نزل بمکه ولو بعد مدني ما په دې کې واسطه شته ریم خطاب اهل مکه ته مدني خطاب مدینه ته مسلمان کافر او بیا راځي قاضي ابوبکر بن انصار دلی کې وسړي ځکه سمې ځکه صحابه او تابعین وو دا دې پکې یو شو په ترتیب ولایت مې بحث وکړو شپېتما او شپېتما اتقان او روح المانی پنځشتما د سور ترتیب په اړه کې هم بحث وکړو دویم شپېتما روح المانی پنځشتما تفسیر وضاحت تمام مخکړو تفسیر فسر نه فسر وضاحت ته څو کوئی چې په نقل کې ته فسر او تفسیر چې په عقل سره یې هغه ته څه وایي
څوک دواړه یو ترجمه ده چې مفرداتو کې تفسیر شو چې مرکباتو کې وي تعویل شو څوک ویله تفسیر دی ته وایي چې قطع او یقین پکې او په تعویل کې یقین دی اوس نزلت فی کذا د پدې بحث کو اتشتما یو کم درشما یو درشما او فوزی کبیر متن دا اتقان دی اتشتما مارے وسنبوز لاولنا شروع كما زم للشانون ذكول الفقال الاولى زعم زاعم انه لا طائل تحت هذا الفرق بدي كسفر لقد اخذ التاريخ خبر شو واخطا سكا د علت حكمت تدي حكم بنازل وجمال وش چې چل شیو دا حکم نازل شو ناغه چل سړي ته وجه معلوم شي ولی نازل شو وجه معلوم شي بل حکم سړي ته واضح شي بیا په بل خبر سو کوئی دا حکم په دغه سړي پورې بند نه کړه دغه سړي د دوباره خود سره لیکن ومنها کلفظ عام او دلیل قائم په تخصیص باندې بیا کې ورنه چې حکم عام دی نو بیا به حکم عام فإذا ورد السبب فصل التخصيص على مع السلطين فإن دخول صورة السبب خطي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع زمانہ خبری زکاو غره په کله کله پکار راځي چې پچا کې نازل له اخو پکې دی خدای نه ما سیوا پکې کشرته دا ویل شي په دکې نازل له او د دلایل موجود شو چې د دکې دی بل چا کې دی بیا هو پکې او چې لفظ عام وي خبره واه یو خبر سو او دویم ادا کې دی پکې لازمه که زما حق منه وې کړی ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين وایستا وړه فلدا په دې وړه فلا موږ خبرې نه خلاص نو ان جاءكم فاسق بنبأ وای مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم فخفل تفسیر معارف القرآن جنازل ده ولید هم مراد تینا ولید نه ولید مباسا ده تصور فإن دخول سورة السبب قطعي إخراجها بالاجتهاد ممنوع دا یواز دلته هر ځای کې بدق سوای بدق سوای او بیا روح المانی کې تفصیل هم کړی نو تفصیلات دا اساس دکوا کله کله په پکار راځي او بیا تنقید حق ترا کوي جو دغشن کته استاف لا وړه نو د مولانا شمس الحق افغاني خبره کو هغه ته قضا مريشت پلان کیسے بوشتے پلان کیسے بوشتے پلان کیسے بوشتے ستاره خبره مونږ بدل تم سړی او غم سړی تم ګولای او ٹھیک شو مولانا شمس الحق افغاني 1,30,000 پیغمبرانو قضا مريشت الصحابه 1,40,000 پورې په اوسه زمانه کې موجود شوي دي اړین چې واره کوي تاسو د دې څه کومه راځي الزامي خبره وکړه زه ته ما سیوتی ویل دا ته ما ته پلان کړی زما خبره ده سیوتی خبره کړی دا ستا علم اصول خبره کړی دا ټول اصولیان دا خبرې کوي ته زما د عمل کې دا ټول مفسرین دا خبرې مانی ته ما پسې مرا پسې کېږي چې ما ګورې اځي دانی خبره وکړه هم یادوا کله کله باندې په دې کار پای ابن تیمیه معرفت سبب نزول چې آیات باندې معتب دغه چې علم په سبب پیدا کوي علم دې مستوى او غانا شو فمروان محکم باندې لا تحسبن يفرحون ذاغير فارغ وضاحت او اختلف الاصول فيوقم شبيك فيوقم الشمال عبرت حقول لفظ خصوص سبب ولا سعندنا على اول قل او دا ادلونا چې لفظ عام وي صحابه پکې دلایل پیش کړي په تعمیم آیات نازل شوی ومن الناس من يعجبك قول الله انت خلق شته کله ولا غوینا په دنیا کې خوند ويجل الله ما في قلبي والابتصام دا پچا کې دا په يهود
وائی محمد کعب غزی ویل صحیح چې بعض کتاب الله کې د الله بندگان ته جبې خوږی د غبین ندي دونه ترخه د صبر ندي اغوست دي د ګوډي اغوست دي لګوسو موسوکه ځوان او دنیا راکاږي په دین باندې محمد کعب وای دا په قران کې من ناس نه وځي بیا په روان شه وای ابن تیمیه کله راځي ډېر په باب کې دا پدې کې نه نو پدې کې ځان کله واقعاتو کې دا واقعه شو آیات او کله دا مطلب چې د دې آیت نه دا ترجمه په هم کړی دی نو کله بل شي چې دې سړی کې آیت نازل دی کله وایي دکی نازل دی دکی نو پاک تعارف جواب سره دکی هم دی دا درې وانه واقع شي دي کله به دا واقع ورسته راځي آیت به په دکی نازل او مثال ده په سورۃ توبه کې الله فرمایي وما كان الله ليذل قوما فشاف يسلم گمراهين حتى شهدوا ده نازل له پسه په مطابق دا ما دا توبه دا توبه ورستي منزل ده هغه تدریج د الله سکاله وخت وفات دي د الله سوال سکاله څنګه یعنی دا حکم ته هم په هم کې دي شي د کوم آیاتنا چې کوم حکم په هم کېږي نو دکې نازل له هم ویل شم یو دو دریو کې نازل له هم ویل شم دوا او دې ته په هم کېږي دا پته هم ونزال نوزل في قوم المسلمين بكت في قوم اليهود او في قوم المؤمنين فلما قالوا ذلك المسلم ان حكم ايات يختصرون لا يدرون فان هذا لا يقول مسلم ولا عاقل والناس ان تنازعوا في اللفظ العام او وارد اصلا هل يختص بشخص ان يقول احد شهومات كتاب وسنه تختص بالشخص المعين وانما غايه ذلك انها تختص بنوع ذلك الشخص بیا په درشمه صفحه کې بیا ما تقدم ان صورت السبب خفي الدخول في العام چې کوم الفاظ عام راشي پاکه با بچا کې راځي او په خام خاویه په خام خاوی عزت شو کنه دا به هم په کاری بیا په درشمه کې وایا بیا په یو درشمه زرکشي خبره کوا قال الكشمي بن قد عرف عن الصحابه ان احدهم اذا قال من الفكره يريد ان يتضمن هذا الحكم لا ان هذا كان سبب نزول دا مو اي سبب دی بلکې دا حکم کې فهم کېږي شي بیا کثیر ما اسم تفسیر نزول آیت اسباب متعدد غنوي او مطلب دې کوم دی او دې کوم دی او دې کوم دی دا ټول خبرې چې تشي دا به هم کله کله پکار راځي چې دا ترتیب آیاتونو شو یا نه دې کړه ترجمه شو او د اسرائیل ته په ما کړی اسرائیلیات روایت کې دغه مبارک ما قبول خبره کوي او خبره کوي اسرائیلیات دې قسم اسرائیلیات ما قران کې نه پیغمبر نه وي نو چې نه وي نه ته مسوي اسرائیلیات او صحابه چې نقل کړي او د اسرائیلی روایت ته تشکري نه ته مسوي مرفوع حکم یو صحابي دی او هغه یو خبره کوي او پیغمبر صراحتا نشي نو دا بوجه د صحابي درو وي غلط وي دا هم شوی یا خو غلط خبره سبوي دا به د پیغمبر نه سوی مرفوع لکه مثال په باره حالت وي حضرت عمار رضی الله عنه من صام يوم الشك قد عصى ابا القاسم دا دخل دا مرفوع نه او مرفوع ده مرفوع نه حقیقتا قال رسول الله نشته او دا ځکه دې څه خبر ده چې بدی ګناه او نشته دي کله یو صحابي خبر ورکړي د تیر شوي زمانه د حالاتو یا د آینده زمانه حالاتو د قیامت یا د دنیا د اخري او دا صحابي د پیغمبر خدا سم راځي نه کوي دانش وی د کتاب دغه کتاب کړی دا اگر اهل کتاب وی دغه تبصوی مرفوع او تنوع لکه وهب بن منبه کوي کعب الاحبار کوي عبد الله بن سلام کوي نسبتونه کړي دا وسم مرفوع نه وایي او مرفوع دام پکې دا او چې دا نه شو نو دا پکې چې دا مرفوعات کوي نو مرفوع کوي پیغمبر خدا څخه تورث نه رسول مرفوع صحابي ته ورسېږي رسول موقوف تابعي ته پتاي ته رسول مقطوع حقيقة مرفوع قال فعل رسول الله فعل زيد عند رسول الله ثم مرفوعات او چې دغه نه بیا په څول یا په صحابي خپل خبره یا مرفوع البته صحابي خپل خبره وکړه او خبره په عقل چلے دا مشتاق لیکن کبا نقل کړه دا نقل کوي
د جنت سره دوزخ سره د آینده ژوند سره هغه ته وسوي مرتبه ولي الا د روایتو د کتابونه دا مې د شوخه اوس د دینه پس طریقو ته کړو او د کتاب مطابق موجود قرآن سره برابر وا ټیک ټاک د حدیث سره برابر وا بس ټیک ټاک د حدیث قرآن خلاف وا بیا مخالفت سخت بس غلط اک خاموش ته قرآن نتي نقل کوا او د استیثاق لپاره مسلې کې نه ساتي او ستا اصولیانو د مسلمان سیدي ما قصه الله ورسوله من غیر نکرین قولنا چا چې امام بخاری وی کنه امام بخاری کتاب راځي بلا قصې د تفسیر نه نقل کوي په خپل استدلال کې پیش کوي او دا غي استدلال د طریقې یا قرآن نقل کوي حدیثو د پار د مت څه خوښه شو صفته او دا ځان شو نو هغه استدلال کوي دغه استدلال په دې طریقې چې گویا کې دا قرآن دی دا حدیث دی نو په دې لحاظ سره د څو خبرې مستاسو مخکې کېښو اوس اسماء القرآن زموږي اسماء الفاتحه ده اسماء الفاتحه کې 52 صفحه اتمام وکله صورت تفاره یونم دی ادا خوري او کله غنم نوي زیات پاکي فاتحه از واقف شیمه پس د فاصله شلوم نو باندې او دا دلالت کی داړي عزت مند ده ځکه نومونه د شاو دی دلالت کوي چې مسمای شریفه ده اپور جزيزي نه پینځیش نمونه ده دا پینځیش نو یو نومي الفاتحه د قران د فاتحه سره الفاتحه فاتحة الكتاب حديث پیش کړي دی ورقال سم یا ام القرآن یا فاتحة الكتاب یا صبر البصر مور ته هم وایي مور ته هم بچی د چا نه خواره شي د مور هغه جنډې ته هم وایي د پوجان یو جنډۍ خلک هغه ته غونډي کور را تر منډه هدي غړ ته وایي خلک ته قال ماوردي سميت ذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبع الله لأنها أمته يتقدم ولقال رأيت الحرب لتقدمها وقيل الشيء أصله هي أصل القرآن لانتوائها تلغى هذا القرآن الكريم سوكوي أفضل الصور أو رأيته لأنه مفضل أصل إكراه لا كل القرآن يونم فاتحة الكتاب كتاب شروع يسب وہ آیت المثانی المثانی معنی مکرر جو ترجمه یا مثانی معنی دا مستثنا شی د سنیان دا الله دا صورت ته د امت تفار مستثنا کړي بلچای یا تیرشی زمانه کې مضمون او فاتحه کتبت فی اللوح المحفوظ یفتح فی المصاحف الصحائف قرآن شروع تعلیم چې کې په مانځ کې چې سو کوی اول نازل سورة الحمد وتقول ذكر حمد فاتحة كل كلام تقول تعريف كده الله شيء فاتحة القرآن تقول شيء فاتحة الكتاب فاتحة القرآن دريم الكتاب سلورن القرآن حسن البصري فهم القرآن وقامات في المخلق الكتاب محفوظ هو إنه الكتاب أصبح دام فكذا أو ده ترجمة مختلف في نزول القرآن العظيم احمد پیش کړی حدیث مول قرار ده ټول قران په دې کې ده مضامین د قران په دې کې ده شپږم سبع المثانی سبع مکرر او مثانی سو کوئی دا مشتق سره په دې کې الله تعریف سو کې سنیا ده الله دا قوم د فار مسنا کړی سو په هر مانځ کې خلق دود وزلی وایي کم از کم دود وایي دا بل بحث ته چې فاتحه ویل څنګه دي په دې مسله کې یو بحث دام کوم فاتحه ویل فرض دي او که فرض دي درې امامان وی فاتحه فرض ده شافعي وی فرض ده مالک وی فرض ده احمد وی فرض
یوازې احناف نه دي، ډېر غټ علما دي شي چې فرض نه کوم خلک په فرض نه ده هغه وایي قرآن وایا فقروا ما تتلو القرآن او چې کوم خلک وایي فرض دي نه لا صلاة الا فاتح کتاب او بیا موږ په بحثونه کړي کله تاسو خپل کتابونه وایي باید خدا بحث راځي چې دا حدیث خبر واحد دی قرآن په هر یو باندې کار کېدی شي او دی ویلي شي کېدی د دې وجنه حدیث پاتې شو په دې طریقه نه پاتې کېږي چې مطلقاً پاتې شو په دې طریقه باندې پاتې شو د فرض مرتبه پاتې شو د وجوب مرتبه دسې نه چې پاتې شو یو خو دا بحث یو قرآن داسې یو حدیث هم شته که تاسو مطالعه کوئ یو ځای نه درې ځلې بخاري کې راغلی نور کتابونه ټول کتابونه شته یو دیهاتي راغلی یا به دیهاتي یا به مدینې منورې کل بدل د دیهاتي غوندې سړی رات مې خلا تک سن دی مونږ دې ګډ وړو قومي جلسې په توګه چراغ السلام علیک یا رسول الله وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تمن رک لاړ دیم دا اخر چې مانه کتر کو پاتې شي راځي د پاتې شي چې نه پاتې شي ما ته بیا بیا سلام شو واپس مونږ دې پندریم ځل باندې بیا چې راغی یا رسول الله ما ته بد دغه چل راځي نو ته بیا طریقه نور طریقې چې بس یا وایي یو ټکی پکې راځي ثم اقرا ما تيسر مکا ما کوم قرآن بیا لولا چې کوم ته آسان پاتې هغه څنګه چې وایي نه ویلو نشته پر څه د بلې غاړې جوابونه دا یو سړی د قرآن نه دا به تاسو وباسي نو هغه چې خپل درایل دا درایل پرنا کې دا وباسي د نور قرآن قادس څه کوي دا چې دا پر نه چې نو ورسي دا د فاتحین اخوا ما سوا بیانو فاتحه خو بوای د ابن حبان ته فاتحه خو بوای کني ورته خدایین اخوا د استاد ثم او پاری مې بیا بل اعتراض کړی زموږ طرف نه هغه وای سورۃ ویل سنت دي سورۃ چاوي لري خلک وای نه او ثم خو امر بیا خو پرش وای چې امر فرض دا پاری مې بل اعتراض بل اعتراض دا کوي چې دا ما تيسر ترجمه چې دا فاتحه دا ګوري آسان حدود دي نو هغه باندې اعتراض کوي چې ما تيسر درې آیاتونه ته کوی درې آیاتونه آسان نه دي او کوی آیاتونه آسان دي وجه علامه الدین ایوب دا ټول تحکمات بهر تقدیر او بحث نشته دي دوه دلایل وایي څو کې د تقدیر خبره کوي نو په دې کې جګړو کې موږ یې موایو غي موایي کنه او اختلافات نشته او جو وایي نه جګړه دویمه خبر دا چې فاتحه په زور وایي امام سره کنه وایي په زور یې پټ امام چې په زور قرآن وایي ته به وایي
احناف وی مالکیان وی حنابلہ وی امام په زور وی تبعه امام په زور وی او د کوم دی روایت یو روایت پکې د ابو موسی شریف نقل دی واذا قرأ فرض امام نووي محدث هغه وايي چې دا حدیث صحیح دی چې په دې کې پلان کې راځي سره یو اته امام مسلم خپل شاګرد وایي دا ټیک دی ولې ټیک نه دی کې ټیک نه ما ولې کوي زه په کې صحیح نه بیا ورته ابو هريره یو روایت نشته کنه ارم دې یا ارم دې دلته ونی اذا ابو هريره دې کما چې باغې اتفاق جهات نشته په دې اتفاق دې حدیث د خلک صحیح وایي ثبوت کوي مسلم صحیح احمد بن حنبل صحیح ابن کثیر صحیح اسرم دا احمد شاگرد کو صحیح ابن حجر اسلانی کو صحیح وبعض محدثین ورته صحیح نه وایي کنه چې په کوم څه بهر تقدیر دا په یو حدیث بل حدیث ته اذا من كان له امام فقراءه الامام له قراءه مخاطب دي حدیث ته په دې حدیث باندې خلک بحثونه کوي اذا صحیح یعنی موقوفا خو صحیح دی جابر بن عبد الله ته منسوب بخاری ترمذی کوي هذا اسلام صحیح لیکن پیغمبر خدا ته منسوب نه صحیح دی صحیح نه ځکه چې په دې کې ابو حنیفه او دا شاګرد دی حسن بن ابو عمار صحیح ځان په کې چاوي لیکن سره دا نه تهذیب التهذیب شو یا ابن خلیل خان قاضی شو دوار شګه بدل ابو حنیفه صحیح دی صحیح البته طبقات الاسحاق ولا صحیح کوي واهي مفرق نور عام علماء ته ابن کثیر په البدایه والنهایه کې د طبقات ابن خلیل خان صفر کړی علوم الظاهره صفر کړی ترجمه الفاظ دهلی صفر کړی نو بهر تقدیر دا سره دا روح المانی کې یو مطالعه کوله په سورې اعراف نو هغه به وایي نو چې ابو حنیفه ته او صحیح دا یوازې ابو حنیفه نه ابو الزبير پکې سفیان بن عیینه پکې سفیان ثوری پکې مختلف طریقونو پر شهید احمد بن منی په حواله ابن تیمیه راغله په فتاوا کې چې آیا دا حدیث صحیح دی کړي یعنی په دې کې بحث دی چې د ابو حنیفه استاد عبد الله بن شداد دی او د عبد الله بن شداد اقوا جابر ته لیکل نو وی اکثر علما وتا مسند نه وي مرسل لیکن دا مرسل څه کوي بیا د حنابلو مسلک دا دی چې امام په زور وایي صدق بعضو کې چا ویل موږ پاتې شای موږ حرام شای موږ مندي شای موږ البته غری ولا او امام ابو حنیفه دا منسوبه د مختلف اقوال مولانا عبد الحی غیث بن حمام امام الکلام د ابو حنیفه فانا په څلو کې مذهب څه حرام څه مکروه څه مفسد څه استحباب قبول ما سه شاګرد محمد هغه محمد څه استحباب په پټ باندې کې وتا مالکیانی په پټ کې وای حنابلای په پټ کې وای احنافی نه په پټ کې وای او دلائل باغی خپل دي یو حدیث زموږ درته روایت ته ذکر قرآن او چې په زور وای چې کوم خلک وای اړوي به نه باغی باندې راځي تاسو وای چې پټ به وای دا په زور کې خبره زم علماء ته کې دو جملې راغلي بس تمیو یو جمله ده ان څه بل جمله ده اور جمله ده بلې مستقله ده او دو جملې چې په یو بل سره په غینا کې په وسیله لازم نه دی حکم دی په وسیله کدا سی وی نبی اقیم الصلاه و اتوا الزکات چې موږ کې هغه زکات ورکړي زکات ورکړي موږ کې چې نه کوي یو په بل باندې څه تل شي تفضل حکم دی اذا قرأ القران فاستمعوا وقت چې په زور اذا قرأ القران فاستمعوا تو اورې کنه بل یو حدیث پیش کو په دې وخت کې ابو اکیمه دے عامر دے عمار دے عمر دے هر څوک دے او خلق ته ثقه دے ابن تیمیه ته ثقه وای ابن ابي حاتم ته ثقه وای قرطبي ته ثقه لیکره دے نو هم دې ثقه ناغه وای چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو ځل مستوره مصباحي یاد مازیګر
جهري نه وي اخفاء چا په قران ویلي الکه تاسو قران وایي خلک چپ قران وایي چپ بدرم او چې موږ ما یې داس چرشي مالي ونازل القران ما یې قران دی خو راکم فلک نه دی خو راکم چرشي فانتهى الناس خلق خلق نو لاول وایي دا راځي کمزور دی بل غي خبر ما تاسو په بحث معلوم نه حالت معلوم دا مون شي بیا وایي سړیا د فانتهى الناس دا د معمر روایت ته معمر دا خبر نو معمر د زهري په شاګردانو کې قابل اعتماد یا به د زهري وي زهري وي کنه خو صحابي بیا وایي زهري نه دی ویلې دا ابو هريره ویلې دی ابو هريره ویلې خو ډیره خبره ابو هريره ویلې زهري شاګرد سانسو فانتهى الناس بعد تقدیر مالک په عمل کوي احمد په عمل کوي او الشوافی خوښ بغیر د فاتحه لیکن که تاسو عملی دنیا کتله نو اکثر خبره پوخانی ده چې په جهري موږ کې اکثریت علماء وتل ډېر لږ کسان لکه سفیان بن عیینه شو امام شافعي په جهري کې به هم وي په اخفاء کې او ډېر کسان په دې قائل دي چې په جهري کې مو آیا بس دې کې او دا غینه دریم نمبر بیا سړي دویم نمبر چې په جهري سي دوړ ته مې دا حناب په دوړ کې وای دا ډېر اقل وکړي او بل یو قوم پکې چې کله وای کله مو آیا دا پکې مستل کوم حضور شو او بعد صامت شو نظام مختلف اقوال پاتې چې دا خبره کچا په دې عمل کوم بحث مکو په دې عمل کوم بحث ما ته پوښتنه زمام راځي قاسم یو عالم تر شوی دی فقید په او سبعود دی وای امام بیقی قاسم په حواله کڅوک وای نو ډیر خلک وای یو جګړه مکو کڅوک نه وای ډیر خلک کوندي ویلي جګړه مکو دا میغه قول اوسط او چې کوم غلط کوئی مونږ نه کیږي بیا پاغي باندې بحث عبد الله ابن عمر وای امام سره قران نشتی ښا جابر ابن عبد الله وای د امام سره قران نشتی ښا ابو الدرداء وای د امام سره قران نشتی ښا عبد الله بن مسعود وای د امام سره قران نشتی ښا زید بن ثابت وای 215 مسلم د امام سره قران نشتی وای د دې غټ صحابه مسلم وای ابن تیمیه سوی وای زید بن ثابت د مدینی امام دی وای دا غمون نکیږي عبد الله بن مسعود کوفی او د عراق امام وای دا غمون نکیږي په دې شی ابو الدرداء د شام امام دا غمون نکیږي څه مطلب دا څه موایا او په دې منځ کې روان شخص صفازا او خو جګړې مکو شاول الله تاسو کو حدود البالغه په جهري کې موایا په سیدی کې استعباد وجونو خبره پورفي نه دا پکې نور خبر شي بهر تقدیر کچاو نه ویلې جګړه نشتی کچاوي جګړه نشتی او د سیدی د هغه مسلې مو بیان او شپه وطن کې شته دي شاول الله رحمه الله خبره کوي ابن حجر الاسقلاني د نقد الوحيد حواله کوي شاسب وای رفع الیدین راجح دی وزان له بد وطن شر نه جوړ ځان له بد وطن شر نه ابن حجر وای د ابن دقیق له حواله چې په دې پوهیږي چې خلک په دې وطن کې رسمي نه رفع الیدین باندې کوي دا مالکی دی مشهور عالم دی نو شر بدان نه جوړي ښا او مستحبات او بشر نه جوړي پر واو ناروا باندې بشر ابن حجر دغه د امام نووي په او وای د امر بالمعروف والنهي عن المنکر معروف پیژنې چې کومه خبره په دین کې د تمام علماء په نوم معلومه وي ته سوې معروف منکر څه ته وای تمام په نوم نه راوړي ته منکر وي دې ته معروف نه چې تاسو په معروف نه بل په نوم نه ده ته وای ته معروف وي هغه د پاره کتر هی پر کې نه په سوچ په فکر او کول دا نه نه بجنګ نه جوړول غواړي اختلافي مسلو په جنگ نه جوړوي دا هم شي دا چې خلک وایي مونږ کېږي نو مکه کې مونږ کېږي وای نه ټول مونږ وایي اصل چې ویني کې زموږ ټول مونږ نشو دا د صحابه کرام دا قسم خبرې به چې څنګه کوم دا اصلي خبره وکړي دا تفصیل په دې مسله کې تاسو کتل چې غراب په اخر کې ولایي اجازه واپس راځم بیا بسم الله الرحمن الرحیم مبارک اعظم تاسو ما دې تحقیقی لفظی کړو لفظی کې د با مې جار دی او اسم مجرور دی مضاف دی الله موجود مضاف الیه شو یا موصوف شو رحمان رحیم صفاتین شو او څه د دوه صفات سره مضاف الیه د مضاف شو مضاف الیه د مضاف سره معمول شو عامل غواړي متعلق غواړي ا متعلق بنا ما تستمح ویلو د ابن منجری مالکی په نقل باندې د کشاف حاشیه کوي ولدي متعلق دی د دې متعلق عام
ابتدئو دے یا بل سلسلہ پدر بشعان افعلو، لیکن عام طور سے بیزاوی کشاف کوئی پہلے خاص اودل تما یوزے کی نقل کری دی اتقان پر حوالہ کرتی دام یو قوا عالم دی یقدر فی کل مکان ما یجلو تسمیت مبدا له یو کم شپیتم دویم دی دانګ بیزاوی کم شی چې دا رستو روان دی هغه پس دلات کوي اق شی با ان کواسي کروان وی بسم الله نو مون اقرا دغه اذهب کینی اقول پورتکیږي اقول اول ما خبره کړې بیا ته اشاره دا پر او بات نه کوي ټول دې ته ظرف مستقل وای دا ظرف په زید عامل ولاړ دی دا ظرف په زید عامل ولاړ دی یو مولا سے بو ذات دی وبن واره دی کنه وی مولانا موزی ویلی دی چې بسم الله د الله پنو دا وی چې مستر کوی شکرن ته مې وکړ پوښتنه نه کپوښ نه پوښ چې دلته به عامل مقدر وي عامل به ذکر کې نه ګورې دي ته مقدر دي ته ویل شي چې نه کنه فهم کیږي د کلام نه مقدر نه صرف عربی نه کوي او بل ته وي په ان كنت لا تدري فذلك اعظم وان كنت تدري فالمصيبه اعظم کنه په خدا یو مصیبت شو چې په کې بیا دا وي لا مصیبت دي نه زیات شو وعين الرضا عن كل عيب تلد كان خوشاله جو تغوري تو تخصص ولكن عين السخط تبدي المساجد اذا چا سره ورانه وي نو چې وته ګور ټول وته بدل کوي وګي خراب دي پوز هداسي چل دي خپل کې دا چل هر دي وته بدل کوي بس دا یو شی دی چې د مینه وي نو وايي حق دی اګه چا سره ورانه مثال په شکل در کوم نو غپ د په پسند په شینګره کې یو ځل مناس شینګره عبد السلام نبی او سمودي دغه زموږ مدرسې د شیرګر راځي دا یو څو سمر کاکا شیخ بحث هم شروع په دې دی خوشي ډېر ناکار شي ډېر ناکار شي کاکا مانکی شریف په یو استعمال دغه په طبيعت خوشي ده زماده پر ناروا دي کنه انا هذا خوشي طبيعت ده نه تاسو جوابات دي اذا دغه شي ستاري ګراشي دی په کتاب زما په ګراشي دی په بل سوای نو د جوابونه باندې خبره باکه چې واقعات کې دي څنګه ولې شي چې وای نو څنګه وي په ما د چسمان کې بدل د چسمان کې دا څه باندې کې چې په ما به چسمان کې بدل نه چسمان دا پکې هم اسینه دي بیا الله شروع کوي نو کدا ته چې الله کوي هم کوي چې جمله خبره شو سو کوئی دا اخبار سو کوئی دا انشاء وای دا علم بیان خبر شو خبر دے په لفظ کې واقعات کوم خبر دے کو واقعات ان شاء الله په دې بحث سو کو په لفظ کې خبر دے په واقعات کو خبر دے سو کو په لفظ کې خبر دے په معنا کې ان شاء الله قول بسم الله چې برکت حاصله وي د الله په دې بسم کې دا اصل کې سیمون دے کې اسمون دے تاسو یاد سربیان وای داسې یو وای بصریان سیم ځکه د دې لفظ اکثر لغتونه چې موږ چرته ګورو په دې کې واو اخر کې راځي یا اخر کې راځي سمیت راځي اسماء راځي پاور کې نه کوفیان وی دا وسمون دی وسم علامه ته دا علامه ده مسمى باندې واو کټ شوی دی او بیا په اخر کې واو برغلی دا په اوس کې د څه په چل شوی وې دې په نظر نشته یدون دمو په اخر کې حذفي پاور کې دا پکې دا د کوفیان او اسم نوم ته ویل شي نه کله الله نومونه ګورین دا الله متستوس خبرو کې درې څلور قسم نومونه دي یادوا یا پکې د بیلغه د تفسیر ابن جرير په حواله باندې لفاظه غریب القرآن کې ګوره ډېر خاص تفصيلات یا علمي کلام ګوره دا الله یو قسم نومونه دي هغه ته وایي صفات سلبیه صفات سلبیه الله د چا خلاف نه دي د چارور نه دي د چا تر نه دي دي په صفات سلبیه وایي اگر چې امام زاهد هروي دا پکې نمونه او توي موږ دې چې مسمى په غیر یو دي شي خدام شي یو دي ثبوتيه چې الله له ثابت شي ثبوتيه بیا طریق حقیقیه محضه حقیقیه ذات الاضافه او فعل الله صفات حقیقیه په دي چې
چې د الله جل صفت ته د موصوف تصور نه بغیر د بل چا طرف ته حاجت نه په شتوالي کې نه په اثر مرتب کې لکه د الله ژوند د الله ژوند که اثر په مرتب کې نو بل طرف ته حاجت نه منل تصور کې او که د الله علم دا حقیقي نه او ذات الاضافه تصور کې د الله علم خدا سپور علم چې کوم وخت اثر په مرتب کې نو اضافت پر راځي دا دواړه قدم او دا د الله نه صادر دي بلا اختیار او دا کمال لکه د انوار نه رڼا به اختیار راځي د الله نه علم قدرت سمع بصر اراده راځي په کلام کې په تکوین کې بحث په کلام کې بحث کلام معتزله نه مانی دا الله په صفات په نور کلام نشته کلام مجدیر بحث کلام د الله مخلوق دی کوي معتزله دا وایي الله کلام قران ته یا بل څه د حدیث لیکن عام علما سنیان سوي دا کوي الله صفات او د کلام د قران په درې سره صفات یو صفات دا ته من کومه اعتراض وکړي ستاسو د اعتراض جواب زما په سینه کې کېنه هغه مجمل کوي هغه د صفات قدیمه دا الله په واقعات صفات دا غیر تعبیر کې شي دام صفات ال دلی ګره کې دام صفات خو اصل کې د الله صفات هغه چې په الله پورې قائم او په دې تکوین کې بحث تخلیق کې امام بخاری ورته صفات قدیم وایي او حناف ورته صفات قدیم وایي اشعری ورته صفات حادث صفات ایجادي دا په بحث عقاید د تکلیف په دې باندې صفات فعلیه صفات فعلیه خو کله خاص پلان کې ورکو پلان کې وروړي ورکو پلان کې ورګي کول پلان کې مړو دا خو دې حادث یو د دې کلی وروړي ورکو جامع ورکو کلی دې تم صفات فعلیه وي اکته صفات فعلیه هو بدلیږي را بدلیږي نو الله موصوف نه راو بدل شي ما نه دین نه بدل شي الله لکه زما خوا کې وسایلی فنا هغه پورته شو زما صفات بدل شو خو زه بدل شي نه زه خپل راسي دغه څه بل طرف بدل شي دا صفات بدل شي صفات فعلیه سوي حادث او دا صفات قدیمه چې دي مغه قدیم دا پکې یو بل بحث شو اسم ذات منزلات کوي لکه لفظ الله صفات دلالت کوي صفات مطلب ذات ما صفات نه تسوي صفات او بیا په دې کې لفظ الله په باره کې بحث دی سو کوئی دا سره لکه بی ضعیف و کشاف شو وې دا هم صفت اسمی صفت اعتراض په کوم چې لا اله الا الله مفید توحید شو یعنی لا اله الا الله تاسو مو نشته حقدار د عبادت سوا د چانه د هغه معبود نه سوا د هغه چن چې پاکه تحیل دا خو مې کولی شو وی اشاره وضح للتوحید الله او ما تستوي چې امام ابو حنیفه تا امام شافعی تا خلیل تا تزوی تا ډیر خو منسوب دي چې دا د الله نوم دی او د مشتق نه دی ماخوذ دی او دا غیم تلای یو بیا د مشخص تفاهم نه کړي کوي لپاره سید سند وی دا الله ذات ته مشخص موصوف صفات علامه التزانی وی دا الله پاک ذات تفاهم نه خو د کوي ذات دام اختلاف کې غتل روح ایمانی ګورا شان باندې کې سوال رحمان او رحیم په بارک کې سو کوئی د صفت مشبهات ان هغه صفات چې په موصوف کې دي او اخفالي خو په کې تغیر ته بدل راځي اسو کوئی د صفات دي په مبالغه رحیم او رحمان ورته څه دي رحمت رحمت څه ویل شي دقه القلب په عربي او يقتضي تفضل الاحسان تقتضي دا زړه شي یو سره بنی آدم دی وګورئ څه بنی آدم دی نو د دې جنسیت په وجه باندې ستکره شي تطای اثر دا الله په صفات کو ذاتي اکثر علما خو دا د الله صفات په خپل نه حقیقتا مجازا د دې مجازي معنی تفضل احسان طریقه الخلق لکه دا الله غضب څه د زړه وینه په جوش کې بدله دا الله رشته میرشته وای نه سی وای دا بیا مجاز انتخاب دا الله غضب راغی دا بس دا پکې
بیا مې درته بله خبره وکړه چې حفاظي دا خبرې کړې دي چې په ما او تا کې د رحمان معنا او د غضب معنا په دغه او په الله کې دغه ترجمه نه ته چې وي د الله په صفات کې روح المانی ولا په دې طرف باندې تاسو ورته بس په ما او تا کې دغه ترجمه دي او په الله کې دغه ترجمه دا بحث مکوا په الله صفات ته او په دې مسلو کې روح المانی دغه څه برحمان کې هم په غضب او الحمدلله په اصل کې بیا چې وایي څه به وایي وإذا أصل في جملة فعلية وصول اسمية ده كان خدا فعلية أو بيزاوية وكش درجة كان روح الماني ولا ده بحث كيش يقولي بيزاوية ده بيزاوية حاشية بس روح الماني بس حمد صفات حدث صفات كون تعريف كون نسبت پکشته کن تعریف کول دچا نسبت پکړو څوک به تعریف نسبت سره پکار او په حمد کې نسبت نشته یو د څه شی ولا پکار چې پاکه د نسبت تصور وشي هغه څه دی نو دا الحمد سره د حمد سره حمیدتو احمدو نحمدو دا ماخوذ کوي د دې وجنه غوي په دې کې فعل مطلب او چې فعل راوي ته د مطلق څه کنه منصوب اصل کې نحمدو یا حمیدتو یا احمدو یا نحمدو حمدا فعل ته حذف شو اختصار به هم وشي یو حمدن بیا مې د حمدن حمدون کړو چې دوام استمرار شي همیشه واله شي دا غینه پس وروته ما الف لام په داخل کې چې معرفه مبتدا ده تعریف لپاره دایم په دې بیا مې د حمد ترجمه کړې او تاسو ته حمد څه ته ویل شي حمد هو الثناء على الجميل اختياري من نعمة او چا ستاینه کې چا تعریف کې چا مدح کې په داسې صفاتو باندې چې هغه د هغه په اختیار کې ردی وجنه په عربي کې خلک وایي حمدت زيدا على علمه او دانش ویل حمدت زيدا على علمه د پلان کې حمد نه خسته دې کې مدح وایي دا چې مدح حمد خاص اگر چې بعض علماء وایي شي فهم په خلاص اعتراض وکړو د الله مبارک چې الله د ځان تعریف کوي چې عالم دی الحمدلله العلیم الخبیر چې الله په خپل شروع کی نو علم او خبر ده بسر ده د الله په اختیاري نه تاسو مخکې نو جواب دا دی چې اگر اختیاري خو آثار اختیاري علم چې پچا پورې خلای کنه یا دلته چې مو وایو دا صدور دی علم او د قدرت الله نه به د بل چا د واسطه نه هیڅ چا ته حاجت نشته په دې لحاظ کله اختیاري شو لکه په اختیاري کې چې بل ته حاجت من نوي دارنګ په صدور د اسماء کې په صدور د صفاتو کې د الله نه بل چا ته حاجت نشته دی د دې په مقابل کې یو حمد یا مدح د صفات خاصه هغه د اختیار کیو کنه مدح د علمي ویل شي مدح د حسني ویل شي په مقابل کې بل راځي شو شکر افادت من نعماو مني ثلاث زمان طرف تاسو نعمتونو لګي وزن ولا سمته ودا غوړې پیوي دا اړتي خبرې نه غوړې دا دی فعور کې شکر او مدح محمد الاستحقاق حمد بي الله لا او حقدار سوتي اوس په دې کې تنور اسمه دي کله استغراق اخلي طول حمد الله طول حمد الله كجنس اخلي حقيقه حمد جنس حمد الله اعتراف هو جنس الله شو مداغي فرق بهر بلچا هر فرد الله شنو بلچا پکې نه دا تاسو د زیاده عبارت حمد نه کوي دا تاریخ جواب داري دا په دې پلان کې دا چې حمد مقامات پیدا شي نو دا کې الله پیدا کړي ک الله ور طاقت نه ور کړی دا حمد پکې ده
हुआ बिकुम मिन नियमतिन څومره احسانات تاسو وینئ چې خایس کې چې علم چې کمال دا کوم دل په دې هڅه الحمدلله ټول کمالات ټول خوبي الله ټول ستاین کلام د شي د عاجزه و صحمدنا الله او كلام بعد خارج هذا حمد في الله رحمه لا وحي عليك انت كما اثنت على نفسك بس وشي دام بعد خارج لا فكر نحو انت تفكر منطق وين منطقا فكر واخا في كلا سلم واي وشخصيه ولغوين التم لارشا كلام بعد خارج هذا حمد الله بالشخصيه او صحمدنا الذي صوت وين شيء موجبات او حقيقة حمد الله دې دې څه ویل شي جنس شو دې څه وایي محدود مبرئ کول مای کوي هر فرد محصوره کوي منطق پکې چلاوه معانی او بیان پکې چلاوه الکه دا ظاهر کړه جمله خبريه واقعات کې څه خبر خلاص نه په واقعاتو کې دا ارشاد حمد وایي الله قول والحمد لله تاسو رب العالمين درت ما اسمه ذراون كانوا اقرا وصوت سره کشته په دې حلماني کشته او زه ته بیا دا سنیاتیه په نقلم دي او دا ډیر ضروري دی